السلام علیکم. پرون چې په پینډۍ کې کم د تحریک انصاف احتجاج او خلکو چې کم په ګڼ شمیر کې راووته او د تشدد د شیلینګ د فایرینګ نه باوجود په خپل موقف باندې ولاړو، دا ډېر د حیرانتیا خبره ده. خو زه درته یو زړه واقعه وایم، نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې د دې خبرو ریاست ته څومره نقصان دی کم چې پرون ریاست د تشدد او طاقت استعمالو. والی سوات حکومت په سوات کې او ډېر پرامن او ډېر مثالي و. د سوات مشران یو څوم یادي، خو د سوات د والي صاحب د حکمرانی چې هغه بنیاد په انصاف باندې و. نو خلکو کې یو ډر خوف و که ما څه جرم وکړو نو زما ته به د هغې سزا میلاویږي. او د والي صاحب یو سپایي کو به د کالام په غر کې 100 مجرمان په پړي وتړل، نو هغوی به د تښتېدو کوشش په دې نه کوو چې هغوی ته پته وه که مونږ به بیا والي صاحب نیسي او سزا به راکوي. نو د هغوی څه ټوپک ټینک ګولۍ ورسره نه وه، د انصاف هغه طاقت ورسره و. ځکه د هغوی ریاست ډېر زیات مثالي و او اوس هم خلک مثالونه ورکوي چې خلکو ته به انصاف میلاوېدو او د هر چا دپاره د ریاست یو رویه وه. اوس راشئ د موجوده حالات ته. د تیر کال یو نیم راسي چې د تحریک انصاف باندې کم ظلم ریاست کو حکومت کو نگران دور کې شوی و، بیا اوس چې کم کیږي نو یو وخت داسې راشي چې بیا ستا هغه طاقت اثر پرېږدي. دوی به د خلکو په کورونو چاپي والې، زنانه به یې بوتلې، پردې به یې کړې، هغوی به یې بندې کړې او په د هغوی په بلیک میلینګ به یې د هغوی بچي او خاوند او زوی او دا به یې ټول بلیک میل کول چې راشه ګورې د زنانو سره به دې ډېر څه وکړو. دغه وجه وه چې خلک اوله کې ګبراو شو، خو اوس د هغې ګبراهټ د ماحول نه راووتو. د ظلم یو انتهایی او انتها نه پس بیا خلکو له هغه درد مزه ورکوي. دا اوس چې څه وشو نو دا د هغې ظلم د انتها نه پس اوس مزه شروع شوه. اوس خلک د ریاست ریټ په دې چیلنج کوي چې هغوی ډېر رف استعمال کو. هغوی د دهشتګردۍ اف آی آر په عام خلکو باندې، په سټوډنټانو، په زنانو لګولې. د یو واقعي لس اف آی آر په مختلف ښارونو کې درج کړه. د هغې سټیج نه اوس خلک راووته. اوس د هغوی دا یره ختمه شوه او چې کله د ریاست یره ختمه شي نو د ریاست بنیادونه خوځي. نو ریاست له سوچ پکار دی د مشرانو لا چې دا مونږ په خپلو عوامو کم ظلم کوو، د دې به یو وخت داسې راشي چې بیا به دا خلک تا ته لاس په نامه نه ودرېږي، بیا به ورته لاس په ډنډه ودرېږي. نو د هغې به نقصان وي. د خدای دپاره دا ټول عوام محب وطن دي، صرف د خپل سیاسي مقاصد دپاره د څه غلو مسلط کولو دپاره د هغوی حمایت چې کم موږ ځای ته را رسولي، د دې نور نقصان به ډېري. په آرام شي او سیاسي عمل لاره ورکې، مداخلت بند کې، نو الله به دا ملک ترقي کوي. کو نه تاسو د خپل چایس غله مسلط کوئ او حقیقي عوامي نماینده د سیستم نه وباسئ، نو د دې به نقصان وي. تاسو خو به لاړ شئ د ریټایرمنټ نه پس، خو عام عوام دلته پاتې او هغوی ته بیا دا ډېر ملک به ورله دوزخ کې. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.